مفتی صاحب گلزار احمد صاحب سوال کړی دی چې د کور والا د بیبي او د خاوند په منځ کې چېرته ناچاقي راشي دوري راشي نو ښځه چې کومه ده بیبي چې ده هغې له په خپل خاوند باندې تعویض کول دا څنګه شریعت په رڼا کې دې څه حکم دی؟ د تعویض شرعي حکم هغه دا دی چې کله په تعویض کې د غیر الله نه مدد غوښتل نه وي، دغه شان د قرآن او حدیث نه چې کوم کلمات منقول نه دي هغه پکې موجود وي، نو داسې تعویض کول ناجایز دي. لول خو زنانه ته پکار ده چې هغه د خپل خاوند د رضایۍ دپاره د هغه د ځان سره نږدې کولو دپاره د الله تعالی په در کې دعاګانې وغواړي، د هغې دپاره خاص اعمال وکړي، څه اوراد وکړي، او که چېرې دغه څیزونه کارآمد نشي فی الحال نو د هغې دپاره بیا پکار دا ده چې د هغې دپاره بیا لازم دا ده چې هغه تعویض وکړي، چا بزرګ له لاړه شي او هغه بزرګ د قرآن او د حدیث په روشنۍ کې تعویض د هغې دپاره وکړي او بیا یې هغې استعمالولی شي. نو چې کوم تعویض داسي چې په هغې کې شرکیه کلمات نه وي هغه تعویض درست دی، شرکیه کلمات وي پکې نو هغه تعویض درست نه دی، او کوم کې چې د قرآن او د حدیث کلمات وي نو هغه تعویض بیا درست. تعویض د قرآن او د حدیث په کلماتو باندې مشتمل وي نو هغه تعویض اچول دغه شان د ماشومانو دپاره هغه استعمالول بالکل جایز دي، دا ثابت دي. او کم تعویض کې شرکیه کلمات وي او منګلت او داسې کوډې او منترې وي نو هغه تعویض استعمالول ناجایز دي او حرام دي. جی مفتی صاحب شکریہ. مولانا عبدالمجید صاحب سوال کړی دی جی چې اسم اعظم نه څه مراد دی؟ جی اسم اعظم حدیث مبارک کې راځي اسم اعظم دا داسې یو نوم دی چې کله انسان دا ووایي او په هغې سره دعا وغواړي نو الله جل جلاله د هغه دعا قبلی او الله جل جلاله زر تر زره د هغه حاجت پوره کوي. د اسم اعظم نه بعضې علماء کرامو د لفظ دا اسم ذات یعنی الله جل جلاله دا اغسطی دی چې دا اسم اعظم دی. بعضې محققینو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا اغسطی دی. بعضو نورو بزرگانو مختلف قسمه اوراد اغسطی دی، ولیکن دی کې یو پرفیکٹ او یو سپیسیفک قول نشته دی چې هم په دې باندې د علماو اتفاق دی. ټولو دا په اخیره کې لیکلي دي چې په دې باندې اتفاق نشته دی چې هم دا لفظ دا اسم دا اسم اعظم دی او په دې باندې اتفاق کړی شوی دی. بس معلومه دا شوله چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعضی خلکو دا اغسطی دی چې دا اسم اعظم دی. بعضو نورو حضراتو دا ویلي دي چې انسان دی په خپل دعا کې سوچ کوي کومه یو دعا هغه چې د دنیا متعلق دی کوي او قبول شي او کوم الفاظ د استعمال کړي وي په هغې کې د الله تعالی د صفاتو نو دی دا وګڼي چې دا اسم اعظم دی. جی عثمان صاحب سوال کړی دی مفتی صاحب چې ټوت پیسټ استعمالول څنګه دي؟ ټوت پیسټ استعمالول بالکل جایز دي. بعضې خلک هغه خو وایي چې ټوت پیسټ استعمال دا درست نه دی، وجه ورله دا ذکر کوي چې د دې د وجې نه مسواک چې کوم دی نو هغه شاته پاتې کېږي، خو دا خبره درسته نه ده. د مسواک فضیلت هغه عظیم فضیلت په خپل ځای باندې دی، خو ټوت پیسټ استعمالول دا هم جایز دي ځکه چې د دې سره د خولې ګندګي هغه بدبوي هغه ختمیږي. الله جل جلاله به انسان ته د دې ټوت پیسټ په استعمال سره د صفایۍ هغه اجر هغه ورکوي. نو ټوت پیسټ استعمالول هغه هم درست دي. د دې سره سره چې کوم دی نو انسان مستقل مسواک استعمالی نو د دې فواید ډېر زیات دي. جی امتیاز خان سے وہ سوال لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ ایک مسجد میں کرونا وائرس کی وجہ سے 2 جماعتیں یا 3 جماعتیں کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ جی ایک جماعت یا ویسے عام حالت میں تو ایک جماعت کرنا ہے اور
जमात ثانیہ کا حکم ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جائز نہیں ہے. اسی طرح کے عام مساجد میں جو راستے کے مساجد نہ ہوں, اور اس طرح کے حالات میں کہ حکومت کی طرف سے پابندی ہو اور سب لوگ یہ خواہش رکھتے ہو یا بازاری لوگ ہو, وہاں پہ بازار میں رہ رہے ہو, دکاندار ہو, تو پھر ہمارے محکمہ صحت والے ان پانچ ان کو اندر کر لیتے ہیں اور جماعت کے ساتھ ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. اسی لیے اسی طرح کے حالات میں جماعت ثانیہ کا حکم جائز ہونے کا ہے. جی شکریہ. عبدالرؤف صاحب سوال کړی دی جی چې میت دی او هغې له انسان غسل ورکړ او په هغې کې څه زخم دی یا د یو د خولې نه یا د پوزې نه د غوږ نه د یو اندام نه د هغه وینه راوځي یا ترې اوبه راوځي یا خون د پیپ راوځي نو ترې راوځي, نو د هغې د دوباره غسل ورکولو څنګه طریقه ده جي, څه حکم یې شته ده که نه؟ جی یو میت لا چې یو پیر غسل ورکړلی شو نو د ده هر سیز چې کوم دی نو هغه مکمل شو. اوس که چېرې دوباره د ده نه څه ګندګي راوځي یا چې کوم دی نو وینه ترې راوځي, زخمي دی, نو هغه د صفا کړی شي, دوباره اودس کولو ته یا چې کوم دی نو غسل ورکولو ته هیڅ حاجت نشته دی. خو د هغې دپاره لازمي خبره دا ده چې عام طور باندې دا خون او پیپ یا وینه ګندګي د دې وجې نه راوځي چې هغه وزورولی شي. پکار دا ده چې میت هغه ونه زورولی شي, په هغه باندې زور هغه په یو طرف ته بل طرف ته بار اړول دا ونه کړی شي. او کم ځایونه چې د هغې زخمي دي لکه پوزه شوه او دغه شان غوږونه شو, په هغې کې د مالوچ یا چې کوم دی نو مضبوطې چیرلی مضبوطې کېښودلی شي چې د غسل نه بعد هغه ګندګي چې کوم دی نو هغه ظاهر نه شي. جی مدثر نیاز صاحب سوال کړی دی جی چې زکات چې دی یو دکان دی هغې ته خلک سودا راوړي, نو په کم قیمت چې دا سودا راوړي په دغه قیمت باندې زکات دی که نه دا کم قیمت باندې چې دیو دا سودا خرڅوي په دغه قیمت باندې زکات دی؟ جی دا مشهوره مسله ده چې زکات په قیمت فروخت باندې که قیمت خرید باندې. یو کس دی هغه خپل دکان ته یو میاشت مخکې سودا راوړه, یو بوجۍ ورته ولګېده مثلا د غنمو د جوارو یا د غنمو د وړو هغه بوجۍ دته ولګېده په 1400 روپۍ باندې 1200 روپۍ باندې, او میاشت بعد د هغې قیمت ولګېده 1500 روپۍ. نو د هغه دپاره لازم دا دي چې دی به موجوده وخت چې د دې بوجۍ کم قیمت دی دې حساب سره به چې کوم دی نو دی زکات ادا کوي, یعنی زکات به په قیمتي فروخت باندې ادا کولی شي, قیمتي خرید باندې به زکات نشي ادا کولی. جی محمد نبی صاحب سوال کړی دی جی چې که څوک د یو انسان قرضدار دی او هغه ته زکات ورکړی شي او دغه زکات چې دی نو دا واپس بیا د ده نه په قرض کې واخیستی شي, نو دا څنګه د شریعت په رڼا کې دا څه د دې حکم دی؟ د دې مسلې دوه جهتونه دي. اولنی جهت دا دی چې انسان د بل کس قرضداری دی او هغه چې کوم قرضداری دی نو هغه ته پیسې ورکړی شي د زکات په مد کې, هغه پیسې قبولي کړي او بیا چې پې د چا قرض دی دغه سړی راولیږي او هغه پیسې چې کوم دی نو واپس د هغه نه واخلي چې هغه ولې ورکوي. نو دا بالکل جایز دي چې انسان دغه پیسې دا سړي نه واپس په خپل قرض کې واخلي, د ده زکات هم ادا شو او دغه شان د دې سړي ته د ده هغه قرض هم چې کوم دی ورسېده. یو خبره. دویمه خبره ده چې که چېرې انسان دا ووایي چې چونکې په تا باندې زما قرض دی لہذا زه زکات ادا کوم او زکات هغه ده ته حواله نه کړي او وایي چې زکات په هغه قرض کې ختم شو, نو دا قسمه صورت جایز نه دی, دا زکات نشي ادا کېدی. ځکه چې د زکات لپاره لازم دا دي چې فقیر به د دې مالک جوړی او په دې دویم صورت کې فقیر مالک جوړ نه شو. د دې وجې نه دغه زکات چې هغه ته حواله شوی نه وي, فقیر ته حواله شوی نه وي, دغه زکات نه ادا کېږي. د زکات لپاره لازمه خبره دا ده چې د دې به فقیر, کمزور, عاجز, غریب دا به مالک جوړولی شي. دغه وجه ده چې که چېرې یو سړی راولګي هغه وایي چې زه مدرسې له چېرته کتابونه اخلم په خپل زکات باندې, یا زه چېرته دا خپلې روپۍ په مسجد کې لګوم یا پې تعمیراتي کارونه کوم
چرته کې به روډ جوړوم، چرته به واله جوړوم، دغه شان چرته به دکان یو غریب لا اچوم، نو په دغه صورت کې د زکات نشي ادا کېدی، ځکه چې دغه صورت د په دې کې قبض رانغی، یو غریب د مال قبض کړی نه دی. جی رحیم الله صاحب سوال کړی دی جی چې د سونې او د چاندۍ مقدار چې څومره مقدار ته سونا او چاندي ورسي نو په هغې باندې زکات لازم کېږي. جی د سونا او چاندۍ د دې جدا جدا نصاب دی. د چاندي چې صرف د انسان سره چاندي ورسره په جیب کې ورسره یا د په ملکیت کې یا د ضرورت نه سیوا سامان د یوې د روپۍ قیمت هم د سره نور نشته دی، نو صرف د چاندۍ نصاب چې کوم دی نو هغه 52 تولې دی، او چې صرف د انسان سره د په ملکیت کې نور هیڅ نه، صرف د سره سونا ورسره نو د سونې نصاب هغه 1.5 تولې دی. نو لہذا چې کچری جدا جدایی او نور د سره په ملکیت کې سنۍ نو د دې دوانو جدا جدا دغه نصاب شو. اوس کچری د سره بعضی مال هم ورسره دی، سونا ورسره هم لږ شان شته دی، او یا چاندي که ورسره یو کنه، خو چې متعدد اموال راجمع شي نو بیا د دې دپاره دغه نصاب نه دی، بیا به دا ټول مال مونږ راجمع کو. کچری د چاندۍ نصاب ته رسېده 52 تولې چاندۍ نصاب قیمت ته رسېده نو بیا به مونږ ووایو چې دا سړی صاحب نصاب دی. مثلا د دې به زه مثال ورکوم چې تاسو پوه شئ. دا ملګری اولنۍ خبره ده چې یو سړی دی یا یو زنانه ده، د هغې سره 1 توله سونه ده، د 1 تولې سونې قیمت خرید او فروخت کې فرق دی. مونږ به ووایو چې چلو 85,000 روپۍ یا 90,000 روپۍ قیمت دی، او نن سبا چې د 52 تولې چاندۍ حساب ولګولی شي نو د هغې نه تقریبا 43-44,000 روپۍ جوړیږي. نو مونږ به ووایو چې په دقه 1 توله سونه باندې چې د دې زنانه سره ورسره ده، که چېرې جیب کې ورسره 1 روپۍ 2 روپۍ 10 روپۍ وي نو بیا به دا هم صاحب نصاب وي، ځکه چې د دې سونې سره نور مال ورسره شو. که چېرې صرف دا زنانه داسې ده چې د دې سره صرف دقه سونه ورسره ده او نورې ملکیت کې څه نشته دی نو بیا به په دقه 1 تولې سونې باندې زکات لازم نه وي تر څو پورې چې دا 1.5 تولې ته سونې ته رسېدلي نه وي. دا ملګری که سوال باندې پوه شوی نه دا مسله ډېره اهمه ده، دا به زه بیا ووایم انشاءالله تپوس که وکړي، او اخیره کې که وخت میلاو شو دا مسله به زه دوهراو کړم. جی که تاسو ته سوال په سمجھ کې نه راغلی او تسلی بخش جواب تاسو ته نه میلاو شوی نو سوال دوباره ولیکئ، تاسو ته به بیا مفتی صاحب تسلی بخش جواب درکړي. ښه جی مفتی صاحب عمر فاروق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب اگر کوئی دوست اپنے کسی دوست کو یاد نہ کرے تو اس کا کیا حکم؟ ویسے عام حکم تو یہ ہے کہ دوست کو یاد کرنا چاہیے، جب دوست ہو تو دوست کو یاد کرنا چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ایک بندہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 3 دن سے اگر کسی بندے کے ساتھ آپ کا رابطہ نہ ہو، اس کے ساتھ آپ کا دوستی ہے، آپ کی دوستی ہے اور آپ اس سے قطع تعلق رکھے، تو اس سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو یاد نہ کر رہے ہو لہٰذا اس حکم کے اندر آپ داخل ہے کہ آپ پر جنت جانا حرام ہے، اس طرح نہیں ہے. لہٰذا کسی دوست کو یاد کرنا اس طرح کے حکم میں کہ اس کو یاد نہ کیا جائے یہ شامل نہیں ہے. مطلب یہ ہے سوال تو یہ کیا کہ دوست کو یاد نہ کرنا اس کا کیا حکم ہے. تو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دوست اگر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ آپ نے 3 دن سے زیادہ بات نہیں کی تو آپ پر جنت جانا حرام ہے، تو اس کے حکم میں یہ بھی داخل ہے. تو اسی طرح نہیں ہے، اگر آپ کے دوست کو آپ یاد نہ کر رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حکم میں یہ شخص بھی داخل ہے. ہاں اگر اس کا مطلب اور کچھ ہو تو سوال میں دوبارہ جو ہے وضاحت کر لیں، میں تفصیل کروں. رحیم اللہ صاحب سوال کړی دی جی چې انکم ټیکس چې کوم دی یعنی مطلب دا دی د سوال چې که چېرته حکومت په یو انسان باندې ټیکس لګولی دی، د هغې په دکان د هغې په کاروبار څه ټیکس لګولی دی او دا د خپل ټیکس چې کوم دی دا ادا کړي
او دی وایي چې یاره ما دا ټیکس چې دی دا زما د طرف نه زکات دی، ټیکس هم ادا شو زکات هم ادا شو، نو د دې څنګه حکم دی چې دا زکات ادا کېږي د دې سره که نه؟ جی په قرض کې زکات ورکول دا درست نه دي. جی مطلب د مسلې دا دی چې یو کس دی د هغه په تا باندې 1,00,000 روپۍ قرض دی، ستا زکات وښوده او ته وایې چې زه به هم قرض به زما ادا شي او هم به زما زکات ادا شي، دا 1,00,000 روپۍ به زه ورکمه. نه دا نه دي ادا کېدی. زکات یو جدا حکم لري، دغه شان انکم ټیکس دا یو جدا حکم لري، دا په حکومت د طرف نه په دغه شخص باندې قرض دی، لہذا دته پکار دادی چې انکم ټیکس چې څومره دی د په فیکټری راغلی دی، د په دکان راغلی دی، د په کاروبار راغلی دی، د جدا د هغې روپۍ ادا کی، او زکات دا په دې کې نشي ورکولی چې د هغې د ذمه فارغه شي، بلکې دا به یو غریب د دې زکات مالک جوړی، هغې ته به قبضه ورکوي. جی تاج علي شاه صاحب السلام علیکم. السلام ورحمت الله. سوال یې کړی دی چې مفتی صاحب ته سلامونه، او په ګس لاس باندې ذکر کول څنګه دي؟ په ګس لاس باندې ذکر کولی شي که نه شي؟ جی بهتره خبره دا ده چې انسان په ښي لاس سره تسبیحات ووایي، دغه شان په ښي لاس سره ذکر وکړي، او که چېرې انسان په ګس لاس سره ذکر کوي نو هم په دې کې څه قباحت نشته دی. اگر چې زموږ علما کرامو کې بعضې علما کرام داسې دي لکه مفتی ضروري خان صاحب، هغه د دې سخت ممانعت کوي، ولیکن اکثر علما کرام هغې ارشاد فرمایي چې په دې کې هیڅ قسمه څه قباحت نشته دی چې انسان یا په ښي لاس سره یا په ګس لاس سره تسبیحات ووایي، اذکار ووایي. جی اگر کوئی اردو اسپیکنگ والے ہیں تو اردو میں بھی اپنے سوال ہمارے ساتھ کمنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو تسلی بخش جواب مل جائے گا. جی عبدالبصیر صاحب سوال کړی دی مفتی صاحب چې یو دکان دی په هغې کې سودا پرته ده، په هغې کې سامان پروت دی، نو لہٰذا د دغې سامان نه د زکات د ادا کولو طریقه څه ده؟ جی د دکان نه د زکات ورکولو طریقه کار دا دی چې اول به دغه دکاندار راولګي او د ده سره چې نغدې څومره روپۍ دي هغه ټولې روپۍ به دی راجمع کړي، چې هغه روپۍ راجمع کړي یو ځای کې به هغه ولیکي، بیا به دی په دکان کې چې څومره سودا پرته ده، که د هر قسمه څیزونو متعلق سودا ده، د دغې سودا قیمت ته فروخت به ولګوي، اوس چې په کم حالت کې دی خرڅوي دقه قیمت به ولګوي، هغه به د ځان سره راجمع کړي. د قیمت د لګولو مطلب دا نه دی چې ته وګرځه او یو چینګم یو بسکټ دا وشماره او د هغې قیمت را وباسه، نه که چېرې تا ته داسې مشکل وي د یو څیز شمېرنه، نو ته اټکل حساب په صحیح اندازې سره ولګوه او د هغې نه څه لږې روپۍ ورزیاتې کړه چې هسې نه کمې بیشې پکې راشي، نو ته دغه اندازې سره د ټول دکان قیمت ولګوه، خو په درسته اندازې سره، داسې نه چې د اندازې نه فایده واخیستلی شي او بس کم غونده کې حساب دا ولګولی شي. نو دویمه خبره اهمه دا ده چې انسان هغه په د سودا قیمت ولګوي، دا به هم ورسره ولګي. او بله خبره دا چې څومره قرضونه دي په دې سړي چاته قرض دی، نو هغه پیسې به دی راجمع کړي، پیسې به راجمع کړي، هغه چې څومره جوړیږي هغه به ورسره هم ولیکي چې دومره زما په پلان کې قرض دی، دومره په پلان کې، لہذا د دې نه دومره جوړې شوې. اوس چې کله دا پیسې ټولې راجمع شوې، د دې نه بعد به دا ټوټل اخیره کې چې کوم دی نو خپل د پیسو هغه مقدار را وباسي چې زما سره دومره روپۍ رالي. اوس به دی راولګي په ده باندې چې د چا څومره قرضونه دي، د چا نه سودا راوړې ده، څه دي هغه قرضونه به د دې نه ماینس کړي، د دې نه به منفي کړي، چې کله تی هغه قرضونه منفي شو، باقي چې څومره پیسې پاتې شوې هغه به په 40 باندې تقسیم کړي، په 40 باندې چې تقسیم شو چې څه ترې راغې، نو هغه به د ده د دکان هغه د زکات مقداري هغومره به هغه ادا کړي. ډېر اسان حساب دی، خو که چېرې سوچ ورته وکړی شي چې څومره پیسې قرض تې ده لري که باقي پاتې شوې، په 40 به تقسیم کړي، او چې څه تې په تقسیم کې راغله هغه به چې کوم دی نو د ده په دکان کې د زکات مقداري هغه به هغه ادا کړي. جی دا ستاسو څومره دکانداران چې د هغوی دپاره ډېره
زبردست وضاحت دی. که څوک په دې باندې نه پوه شو نو هغه مفتی صاحب سره پرسنل باندې هم رابطه کولی شئ او دا پروګرام بیا هم د لایو نه علاوه چې کوم دی دا هم بیا تاسو کتلی شئ. جی دیندار بھائی زمونږ سوال کړی دی جی چې خور او ورور ته دا زکات ورکولی شي او که نه؟ جی خور او ورور چې کله فقیرانی او وس داسې نه رسي نو په هغې باندې زکات کیدی شي. خو دا خبره یاد وساتئ چې پلار له دغه شان زوی له دغه شان لور له دغه شان نیا له زکات ورکول جایز نه دي. یعنی د انسان بره چې څومره شجره ده دغه شان د انسان لاندې چې څومره اولاد دی دې ته زکات نشي ورکولی. د دې نه علاوه نور زکات دی ادا کولی شي چې کله هغې فقیرانی غریبانی زکات ورته ورکول جایز دی. جی شکریہ. کریم الله صاحب جی سوال کړی دی چې زکات لږ لږ ادا کول په کال کې لږ لږ زکات ادا کول دا زکات ادا کولی شي او که نه شي؟ جی دا بالکل ادا کول جایز دي چې انسان ته په کوم وخت کې غریب راځي او د دا نیت کوي چې زه دا پیسې د غریب له ورکومه اگر چې د کال په منځ کې دي د کال په اول کې دي او اخیره کې به زه حساب کومه چې زما څومره زکات جوړېده نو په هغې حساب سره به زه د هغې نه دا منفي کوم ماینس کوم به نو دا زکات ورکول بالکل درست. یعنی د کال په منځ کې دغه شان د کال اول کې اخیره کې په ټولو حالاتو کې خپل زکات ورکول جایز دي. خو نیت پکې لازمي دی. داسې نه چې ته چاله پیسې ورکې او نیت ته صدقې وکړې او بیا په کال په اخیره کې سوچ کې چې پلانکي نه مې روپۍ ورکړې وي او هغه چې کوم دی نو زه هغه پکې د زکات نه شوي نو دا زکات نه ادا کېږي. د زکات په ادا کولو کې اولنی شرط دا دی چې دا کوم وخت کې ته د خپل مال نه جدا کې د جیب نه ورکې په دغه وخت کې بستانیت د زکات وي. جی شکریہ. جی محمد آصف صاحب سوال کړی دی جی چې د زکات نه کسی یو معلم له یا یو قاری صاحب له یو استاذ له د امام مسجد له هغې له زکات ورکولی شي؟ جی چې کله هغې فقرای هغه غریبانانی نو هغې ته زکات ورکول بالکل جایز دي. خو د دې دپاره لازمي خبره دا ده چې دغه زکات به ته په تنخواه کې هغې ته نه ورکې چې قاری صاحب دی ستا بچیانو ته یا ټیویشن کوي څوک راځي استاذ دی دغه شان امام صاحب دی د مسجد او هغې ماهانه تنخواه لري تاسو تنخواه ورکوئ نو په هغې باندې تنخواه جدا فرضیه ده په دې قوم باندې په دې محلې والاو باندې او زکات چې کوم دی نو په هر یو شخص باندې جدا فرض دی. نو لہذا په تنخواه کې زکات ورکول جایز نه دي او دغه شان که چېرې دا کسان فقیرانی غریبانی نو دیو ته زکات ورکولی شي. جی د کرونا وایرس دا وبا ده جی زمونږ د پښتون قوم له څه پیغام ورکوئ جی؟ بس اولنی پیغام دا دی چې د کثرت تلاوت اهتمام د کثرت استغفار اهتمام استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه. دویم د احتیاطي تدابیرو انتهایی اهتمام. زمونږ اکثر خلک دا خبره اوس هم ګپ ګڼي او اوس هم د سازش دا لفظ د هغو په خوله باندې جاري شوی دی. زمونږ په بدقسمتي دا ده چې خلکو خبره ذهن ته زر نه کوزیږي. که هره خبره ذهن ته کوزیږي نو اول به د هغې سټپ د سازش وي چې لکه خامخا دا سازش شروع دی نو د سازش دا ټکې دا تی ویستل پکار دي او احتیاطي چې څومره تدابیر دي په دې باندې عمل کول ډیر لازمي دي. دا داسې چیز دی چې دا د احتیاط سره تعلق ساتي چې چاته ولګېده خبره ختمه شو بیا که هغه ډېرې چغې ووایي او ډېرې سورې ووایي یو طرف ته بل طرف ته بس خبره به ختمه شي. نو لہذا د دې نه مخکې چې مونږ په دې عذاب کې اخته شو د دې نه چې کوم دی نو د بچاو څومره تدابیر دي هغه تدابیر مونږ اختیار کو په سختۍ سره هم په ماشومانو باندې هم په مشرانو هم په زنانو او نارینهو باندې دا چې کوم دی نو مونږ لاګو کو. جی او دویمه خبره ده چې مونږ د سنتو دعاګانو اهتمام وکړو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. د دې خاص طور باندې اهتمام وکړو ان شاء الله تعالی او صدقاتو اهتمام وکړو چې څومره زموږ غریبانان خلک دی هغوی ته صدقې ورکړو د هغې سره هر قسمه کومک وکړو. او کومه دعا چې ما وویله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء دا د ترمذي روایت دی د حضرت انس رضی الله تعالی عنه منقول دی.
هغه ارشاد فرمایي څوک چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي څوک چې سحر او ماخام دا دعا 3 کرته ووایي نو الله جل جلاله د هر قسمه ضرري سیز نه دته پناه ورکوي. نو زموږ یقین دی، زموږ دا مضبوطه عقیده ده چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خبره هغه هیڅ چرې دروغ نشي کېدی. نو لہذا چې کله مونږ دا وایو نو مونږ به د الله جل جلاله په حفاظت کې راځو او الله جل جلاله به د هر قسمه وبانه زموږ حفاظت کوي. جی مفتی صاحب اکثر زمونږ عادت نن سبا دا جوړ شوی جی چې یو چیز ورک شي بهر به ورک شوی خو مونږ راځو په جومات کې بیا اعلان کوو. جی نو د دې په جومات کې د یو ګم شده سیز اعلان کول دا څنګه دي؟ په جومات کې د ګم شده سیز اعلان کول دا جایز نه دي. دا خبره زمونږ پښتانه ورونه ډېره سسته اخلي چې هر څه چې کوم دی نو ورک شي، معمولي غوندې سیز ورک شي نو په جومات کې په سب کې پاسې راتاو شي او اعلان وکړي چې پلانکې شی ورک شوی دی چا موندلی نو ماته یې حواله. ښه خبره ده اعلان کول، خو جومات د دې سیز دپاره نه دی جوړ شوی. لہذا بهر چې کوم یو سیز ورک شي نو د هغې په جومات کې دننه اعلان کول جایز نه دي. تر دې پورې حدیث مبارک کې راځي چې څوک په جومات کې ودرېږي او د خپل ورک شوي سیز اعلان وکړي نو تاسو ورته جواب کې ووایئ چې خدای دې همدغه شانتې ورک ساتي. دومره پورې وایي د راغلی دا د جومات د اهتمام او د جومات د آداب او د هغې د احترام چې کوم دی نو خبره ده که نه. البته ستا د جومات کې څه ورک شو، ستا چپلې ورکې شوې، تا خیرات راوړی او مجمې دې ورکې شوې، چا پتیله وې وړه، نو بیا چې کوم دی نو ته په جومات کې د هغې وینا بېشکه کولی شي. خو د جومات نه چې کوم بار سیز ورک شوی نو د هغې غږ به چې کوم دی نو جومات ته دننه نه راوړي. جی که لاندې چت کې چېرته ګودام وي جي او په هغې باندې د پاسه مسجد جوړ کړی شي نو دا مسجد په دې باندې د پاسه جوړول د دې څه حکم دی جي؟ د دې دپاره اهمه خبره دا ده چې په کوم وخت کې وقف کوونکي د دې ځمکې چې مسجد ته څوک ځمکه وقف کوي دا نیت کړی وي چې لاندې به تې زه ګودام راولم د پاسه به مې مسجد جوړوم. په دغه وخت کې دا خبره درسته ده. خو که چېرې وقف کوونکي ځمکه وقف کړله جومات ته بیا د هغې نه وروسته خلکو مشوره وکړه چې لاندې به تې ګودام جوړ کړو نو په دغه وخت کې چې کوم دی نو دا خبره درسته نه ده چې د پاسه به مسجد جوړ کړی شي. لاندې هم مسجد دی، د پاسه به هم مسجد وي او د مسجد ځمکه تر قیامته پورې مسجد به شمارلی شي. اوس په دغه لاندې ګودام کې نه ته چې کوم دی نو چاته ورکولی شي چې هغه پکې خپلې سوداګانې ږدي نه چې کوم دی نو ځکه چې هغې حکم مسجد ګرځېدلی دی. که واقف یعنی وقف کوونکي دا نیت وکړو چې لاندې به تې ګودام جوړوم، لاندې به چې کوم دی نو کور جوړوم، لاندې به تې دوکانونه جوړوم نو بلا شک او شبه د پاسه په هغې باندې مسجد جوړول درست دي. خو د دې دپاره هم دا خبره لازمي ده چې لاندې د مسجد نه څه جوړېږي نو هغه به داسې څیزونه نه وي چې هغې چې کوم دی نو حیثیت کمزوری وي. لکه اوس د مسجد نه لاندې باترومونه جوړول اگر چې واقف دی دا نیت وکړي چې لاندې به دې زه باترومونه جوړوم خو لیکن دا د ګندګۍ څیز دی. لہذا د مسجد نه لاندې په نیت کې هم باتروم جوړول چې کوم دی نو دا درست نه دي. د پاسه به چې کوم دی نو په دې باندې مسجد جوړول جایز نه وي. جی افتخار صاحب سوال کړی دی جی چې که چېرته خاوند هغه خپلې بیبي ته هغه نان نفقه نه ورکوي او یا دا خاوند چې دی دا چېرته غایب شي ورک شي نو په دغه صورت کې د بیبي له څه پکار دي چې دا څه وکړي چې څه اپنا وکړي دا بیبي؟ جی دوه قسمه افتخار صاحب دوه قسمه سوالات کړي دي. اولنی سوال دا دی چې که چېرې یو خاوند خپلې ښځې ته نان نفقه نه ورکوي نو د هغې ښځې لپاره څه کول پکار دي؟ دویم صورت دا دی چې که چېرې د یوې ښځې خاوند ورک شي نو اوس به د دې ښځې مخکې ژوندون څنګه وي؟ د هغې دپاره اولنی مسلې جواب ده چې نان نفقه کم خاوند نه ورکوي نو پکار دا ده چې اول خو هغه ته پکار دا ده چې هغه نان نفقه ورکول شروع کړي. که چېرې بیا هم نه ورکوي او دا لازم دي په خاوند باندې چې ښځې ته نان نفقه ورکړي. ښځه به هم دا مطالبه نه کوي چې ما ته چې کوم دی نو پلانکي کور کې ملکان دي هغې هره ورځ چرګان خوري، هره ورځ د ګډ غوښې خوري، ما ته چې کوم دی نو هم د ګډ غوښې پکار دي. ما ته هم داسې بنګله پکار ده چې په هغې کې چې کوم دی نو ټایل لګېدلی ماربل او څه او څه سړی پکې شیشه ښکاري.
ما ته داسې پکار دي او خاوند چې کوم دی نو غریب مزدوري کوي نو ښځه به د خاوند نه دا قسمه مطالبات نه کوي. د خاوند چې څومره وس دی د حق وس مطابق ښځې دپاره بالکل دا جایز دي چې هغه د خپل خاوند نه د خپل نان نفقې مطالبه وکړي. که چېرې دا نان نفقه نه ورکوي او دغه شان ښځه ساتي نو دا ښځه دي دا چې کوم دی نو لاړه شي عدالت ته باقاعده دي عدالت چې کوم دی نو دا سړی راوغواړي. که چېرې دا سړی راغی او حکومت ته مطالبه ورکړه د نان د نفقې او دی انکار کوي نو څه وخت به دې ته چې کوم دی نو مهلت ورکړی شي. د هغې نه بعد به حکومت د نه د طلاق مطالبه وکړي چې ته دې خپلې ښځې ته طلاق ورکړي. که چېرې طلاق ورکړه نو ښه خبره ده. که چېرې طلاق نه ورکوي نو ښځه به مطالبه وکړي د دې سړي نه د خولې. که خوله وشوله نو هم خبره ختمه شوله. که چېرې دواړو ته دی نه دی تیار نو بیا به حکومت وقت یعنی عدالت هغه به د ښځې د طرف نه د ده نه طلاق واخلي او دغه به چې کوم دی نو ښځه د دې نه ازاده کړي. دا صورت اولنۍ مسئلې شو. دویم صورت چې کله د یوې زنانه خاوند ورک شي نو اولنۍ خبره دا ده چې تا به تر څو وخته پورې د دې تفتیش کولی شي ځکه چې ښځې خاوند دي نو هغه چې کوم دی نان نفقه ګټي بچوله او دغه شان د کور ضروریات دي هغه ټول څیزونه پوره کول پکار دي. نو لہذا اول خبره دا ده چې د دې به تفتیش وکړی شي. تفتیش وشو پته ولګېده چې سړی ورک دی یا به پته ولګي چې سړی مړ دی نو لہذا دا خود به خود دا ښځه چې کوم دی نو د هغې نه ازاده شو. که چېرې هېڅ څه پته یې ونه لګي مفقود دی بس ورک شوی دی او سمجھ ته نه راځي چې مړ دی که ژوندی دی نو حکومت چې کله عدالت کې به دا خپل درخواست دایر کړي دا زنانه. او اصل مذهب زمونږ ډېر دروند دی خو لیکن د امام مالک رحمه الله په قول باندې دلته کې فتوه ده. امام مالک رحمه الله ارشاد فرمایي چې تر کوم وخت نه دا زنانه عدالت کې درخواست دایر کی عدالت تفتیش شروع کی وکي او عدالت عاجز شي د نور تفتیش نه چې یاره مونږ ته میلاو نشو د هغې وخت نه بعد به 4 کاله پورې دا زنانه بیا هم صبر وکي او چې کله 4 کاله پوره شو نو د عدالت د طرف نه به چې کوم دی نو د هغې حکم ولګولی شي او د دې نکاح به فسخه کړی شي. دې ښځې ته اوس اختیار دی چې دا چې کوم دی نو د بل چا سره شادي واده او دغه شان نکاح کولی شي. جی مفتی صاحب د پروګرام وخت هم په ختمېدو دی جی او څومره چاته څه مسلې دې پروګرام کې هغه ستاسو څه شیر نه شي نو هغه تاسو مفتی صاحب سره واټساپ باندې هم رابطه کولی شئ. مفتی صاحب به تاسو ته جوابات درکوي. جی د څومره تنظیمونه چې دي څومره ډاکټران دي زمونږ څومره نورې ادارې دي سیکورټي دي هغه ټولو ته خدمت کوي هغې ته دعا وکړئ جي او څومره خلک د هغې خدمت کوي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکة المقربین وعلى عباد الله الصالحین. یا الله زمونږ د ټولو مسلمانانو ګناهونه معاف کړي. یا الله په امت مسلمه باندې خپل رحم او کرم وکړي. یا الله مونږ ډېر ګناهګار یو خطاکار یو. یا الله ته زمونږ رب یا الله مونږ ستا بندیان یو کمزور یو. یا الله زمونږ نه به ګناهونه کېږي خو یا الله ستا در وسیع دی. یا الله ته زمونږ ګناهونه معاف کړي. یا الله په مونږ ټولو باندې ورحمېږي. یا الله دا وبا راغلی دی یا الله تا راوستی دی یا الله زمونږ د ګناهونو د وجې نه به راغلي یا الله. یا الله ته زمونږ نه دا وبا اوچته کړي. یا الله څومره خلک په دې وبا کې اخته شوي دی شکار شوي دي یا الله هغوی ته صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. یا الله څومره خلک تر اوسه پورې محفوظ دی یا الله هغوی ته هم دقه شان حفاظت ورکړي.